د حلالو په حلال باندې الله رب عزت د مال د حاصلولو ترغیب هم ورکړي دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم داغه ترغیب ورکړي دي، صحابه کرام هم ورکړي دي، علما هم ورکړي. په حلال باندې اوس پتا سوای چیرې په حرام د حرام طریقې هډې دي، د حلال هم را تړي طریقې وایي چې په هغه طریقو باندې موږ چې کمندونو رزق حاصلو. نو داغه جواب داري چې د ټولو نه زیات حلال مال چې ډېر د خوند او د برکت دی نو هغه مال غنیمت دی. چونکې نن سبا بدقسمتي د مونږه دا ده چې داسې دور راغلی چې مونږه الټا د خپل ځان دفاع د کافرونو نشو کولی، نو مونږ به د کافرو په وطن باندې ورشو او د هغې نه به مال غنیمت څه حاصل کړو. نو دغه طریقه خو په نن سبا وخت کې اگر چې شریعت راوښتې ده او په نن سبا وخت کې په دغه طریقه باندې مال ګټل انتهایی مشکل ښکاري. بله طریقه دا ده چې تاله حکومت وقت یو وظیفه مقرر کړي د یو عمل، لکه ته د حکومت ملازمې په ملازمت باندې تاله حکومت کومه تنخواه درکوي، دا حلال ده، خو په شرط د دې چې کوم ډیوټي تا ته حکومت حواله کړې ده هغه ته صحیح طریقې سره کې کم کار یې راته حواله کړی دی چې یاره دا ته کوه هغه ته ادا کې، نو په هغې باندې چې ته کومه تنخواه دی الله رب عزت هغه تا لپاره حلاله کړې ده. دریم ته د حکومت ملازم نه خو ته ځان نه یو روزګار دی روان کړی دی، تجارت کې د تجارت په ذریعې سره مال ګټې، نو د هغې خپل اصول دي، په هغه اصولو باندې به چلېږي، نو د هغې نه وروسته چې تا له کوم مال راځي نو هغه حلال دی. بیا د تجارت ډېر اقسام دي، په کومه طریقه ته تجارت کې په کومه طریقه باندې تا لپاره روا دی او په کومه طریقه باندې ناروا دی، د هغې پوره اوږد تفصیل دی. بله طریقه چې الله رب عزت ایښودې ده د مال حلال ګټلو دپاره، نو هغه که ته غریب او تا باندې زکات کېږي او یو سړی درله زکات درکړي، نو دا زکات اخیستل تا لپاره حلال دي. خو د هغې خپل شرایط دي چې ته به کوم وخت زکات اخلي او کوم وخت به زکات نه اخلي. تا باندې کوم وخت زکات اخیستل او خوړل حلال دي او کوم وخت په تا باندې زکات اخیستل حرام دي، د هغې شریعت خپل وضاحت کړی دی. خو په هر حال دا یو حلاله طریقه ده، په دې طریقه باندې ته د بل مال خوړی شي چې تا له یو سړي زکات کې درکړي. بله طریقه هغې ته نفلي صدقه ویل کېږي. یو انسان باندې زکات نه دی فرض، خو په یو ټیم کې هغه وایي یاره ما نیت کړی چې زه به ماهانه دونه پیسې تاله درکومه، دې ته نفلي صدقه ویل کېږي، د الله د رضا لپاره یې درکوم. نو دا نفلي صدقه ده. په بل صورت کې دې ته هبه ویل کېږي، ګفټ ورته ویل کېږي. تاله یو سړی څه ګفټ درکړي د د خوشحالۍ نه او مقصد یې پکې د الله رضا وي، نو یو خوا نفلي صدقه شوه، بل خوا هبه شوه، ګفټ شو. نو دا مال تا لپاره شریعت چې کوم دی دا څه کړی دی، دا حلال کړی دی. بله طریقه چې تا لپاره شریعت په هغه طریقه باندې مال خوړل حلال کړي هغې ته طریقه د میراث وایي. پلار دی دی، رور دی دی، مور دی ده، خور دی ده، نیکه دی دی یا زوی دی دی، نوسې دی دی، هغه وفات شو او شریعت تعالی د هغه په مال کې کومه حصه درکوي، کومه حصه تا ته ملاویږي، نو بلکل دا حلاله ده، دا تعالی شریعت درکوي.
تدا خوړې شي. بل طریقه دا حلال مال دا حاصلولو چې هغه ته وصیت ویل کیږي. یو انسان مري او هغه وصیت کوي چې را ما په مال کې دې پلانکی کس لا اگر چې هغه وارث نه ځکه حدیث شریف کې راځي چې د وارث لپاره وصیت دې نه هغه ته حال نه دي سم ملاويږي. نو چې ملاويږي نو وصیت ته څه ضرورت دی؟ نو کاغه وصیت وکي او د وصیت په ذریعه سره تا ته مال ملو چې دا وصیت په طریقې سره د مال ملاوېدل دا پتا باندې حلال دي، دا حرام دا نه دي. او بل طریقه چې هغه کې تارا پارا د چا مال حلاليږي نو هغه طریقه د دعوت ده چې تعالی یو سړی دعوت وکي او درته وي کینا اخرى نو مال لاغه دی خو ته په طریقې د دعوت باندې تعالی دعوت کو تورلی تا ته کې خو دا هغه ته خوړې شي دا مال حلال دی. او پاره کې صرف دونه زکه چې کم په مقابله خوړې شي هغه اخرى کور ته د اورو سوچ مکه چې دا خیال نیو ته جیب تواچي دا خیال نیو ته شاپر تواچي لکه په ودونو کې زموږ د زنانات سره دا چل کوي او خامخا یې کوي استاله خيو کبدي نه غلاره سونه یو خولي هغه یو خولي یا ته نخري مخره ضروري هونه چې تا ته رواده ساتو کو بستا یو غوري هغه سره وډی کړي شو دا ستاده کدا تخريو کدا توړي یا ته بخري مو ته اوریم دا مال حلال چې کم نه لري دا کم د اورو دی دا حلال نه دی او چې کم دی خو دا پتا باندې حلال دی. نو وګوره اسلام دا حلال طریقو په ذریعه سره سونا مواقع تعالی درکړي چې ته پدې کې ته مال لچا خولې شي. نو اوس ته سود ولې کې چې په غلطه طریقه د بل نه مال خوري، ته جواری ولې کې چې په غلطه طریقه باندې د بل نه کم نه سکے مال خوري، ته چې کم نه رشوت ولې اخلي چې په غلطه طریقه باندې ته د بل نه مال خوري، ته غاڼه ولې کې چې یو سړی نه پټي غاڼه والی او پیسې به په پیسو درکې او پټي ولې چې کم نه زیاتی خوري دا چې کم نه دا ناروا ده. نو په دې طریقه باندې ولې مال خوري یا چې کم نه ته غلا ولې کې ته زنا ولې کې په زنا باندې ولې پیسې ګټي یا چې کم نه ته په یو بل ګناه باندې پیسې ګټي. نو دا شپږ وو طریقې دا چې په دې طریقه باندې رزق ګټل حرام دي. د دې طریقو نه ځان ساتل